من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. د سیرة النبویہ الصحیحہ د صحیح سیرت نبوینا دریم درس او دریم مجلس دے دلوی اللہ پا مدد سرا او دلوی اللہ پا تعاون او فضل سرا او دی دریم درس کی با انشاءاللہ یو څو خبری کو. اول بدائی چی د نبی علیہ السلام مور آمینی چی کلا حمل واخستو د اللہ د نبی پا پیدایش سرا نو داغی چه صورت حالو او چه وشو ایو خبر با انشاءاللہ دا کو. او دویم خبر او موضوع با انشاءاللہ د نبی علیہ السلام د ولادت بکو د کال او د کمی ورزیو او د کمی میشتی او دریم خبر بکو اغا کمی زنانوی چی نبی علیہ السلام تی ما سوا د خپل مورنا نبی علیہ السلام تی پی ورکڑی وی چی اغیتا مرضعات وی مرضعات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او څلورم خبر به انشاءاللہ نن درس کې کو د الله په مدد معجزة شق الصدر د نبی صلوات و السلام معجزه چې جبرئیل امین دا سینه ورته څیرې کړې وه او زړه یې ورته رایستی و او د هغې متعلق به انشاءالله نن درس کې خبره کوو. اولنی خبره آمینی چې کله حمل واخستو نبی علیہ السلام باندې او د خپل خاون نه چې عبدالله او د هغې خاوند او د نبی السلام مبارک پلارو. مخکې د دې نه چې دې موضوع کې ورننوځو زاړه درس کې مونږ یوه خبره کړې وه او هغه کمزوري خبره وه نو هغې نه دوباره مونږ رجوع کوو او هغه خبره دا وه چې ما ویلي وو چې نبی علیه السلام ویلي انا ابن الذبیحین چې زه د هغه کس بچی یم چې دو کسان چې یوی نکو او بل پلار چې دوی نکی څوکو اسماعیل علیہ السلام او دارنګه پلار عبدالله چې دوی ذبح کېدل او ذبح نه بچ شو زه د هغوی بچیم. دغه خبره دغه روایت چې راغلی دا ضعیف کمزوری دی او مونږ سیرت په اوله کې دا خبره کړې وه چې انشاءالله د الله په مدد سره به صحیح سیرت بیانوو ځکه سیرت کې خبرې ډېرې ننوتي او مشهوري دي او کمزوري دي هغه او دې وجې نه کمزوري خبرې کول پکار نه دي او یوې خبرې نه چې موږ خپله رجوع کوو او په دې باندې خلکو ته ځان کمزوری بد ښکاري خو موږ په دې فخر کوو خوشحاله یو چې کمزوري خبره کومه وکړو هغه دوباره ترې نه اعاده رجوع کوو اگر که د منبر په سر باندې همي دایما انسان نه کمیږي ځکه علم ډیر لوی بحر او سمندر دی او دومره لوی بحر او سمندر دی چې د هغې سر و بر نه معلومیږي او موږ کمزوري او ضعیف انسانان یو چې د عجمو نه شي او بیا عجمو کې کمزوری سړی شي نو علم به د کوم ځای نه شي نشته. ځان ته طالب العلم ویل هم سړي له حیا ورځي چې زه طالب العلم علی کل حال. خپل خبرې ته راځو. اولنۍ خبرې ته چې د نبی علیہ السلام مور آمینې کله حمل واخستو د نبی علیہ السلام نه د
د نبی اسلام یعنی نبی اسلام د هغې په خېټه شو. نو دلته ځینې داسې خبرې دي چې هغه شهرت یافته دي ډېرې، چې د حمل په وخت کې دا وشو دا وشو دا وشو، خو دا خبرې مشهورې دي خو صحیح نه دي. او هغه یو څو خبرې دي. یو دا خبره ده چې نبی اسلام چې کله پیدا شو او آمینې ته هیڅ تکلیف ملاو نشو د پیدایش په وخت کې، او هیڅ درد و مرد هیڅ شی نه و. دا خبره کمزورې ده اگر مشهوره ده. او دویم دا خبره خلک کوي چې آمینې تعویزونه اچولي و، تعویزونه او د وسپنې تعویزونه و. نبی اسلام چې کله پیدا شو دا تعویزونه وشلېده ایسته، گذار شو، مات رامات شو. دام کمزورې خبره ده، دا نشته. او دریمه خبره چې مشهوره ده هغه دا چې آمینې په خوب کې ولیدو کله چې نبی اسلام په خېټه باندې و، او چې دې ته په خوب کې چا زیری ورکو چې ستا په خېټه کې یو عظیم انسان پروت دی ډېر. دا خبره هم کمزورې ده او دا ثابته نه ده. او څلورمه خبره دا مشهوره ده چې د آمینې ته خوب کې چا وویل چې دته محمد نوم کېده، او د دې وجې نه یې ورته محمد نوم کېښودوی. او دام کمزورې خبره ده. او پنځمه کمزورې خبره پکې دا ده او چې کله نبی اسلام پیدا شوې آمینې مخې ته داسې یو صحیفه و لیکل پراته و چې هغې کې شعرونه و او د نبی اسلام عظمت پکې بیان و. دا ټولې مشهورې خبرې دي، کمزورې ثابت یې نه دي. دا او شپږمه خبره ده چې نبی اسلام یې کله پیدا شو د آمینې نه داسې کېناست او په ځمکه باندې لاسونه ولګول د ولادت سره سره پیدایش سره، او د نورو ماشومانو په شان ته نه وی، سمدستي کېناست او په ځمکه یې داسې لاسونه ولګول. دا هم ثابته خبر نه ده. او اومه خبره په دې باب کې چې مشهوره ده هغه ده چې نبی اسلام پیدا شوی او سنت په داسې حال کې چې سنت و او سنت شده پیدا شوی و. دې کې څلور روایتونه راغلي دي. یو روایت د عباس رضی الله عنه دی، بل روایت د ابن عباس رضی الله عنهما دی، بل روایت د ابو هریره رضی الله عنه دی، او بل روایت د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دی. دا ټول روایتونه چې کوم صاحب منقول دي دا یو هم صحیح سند سره ثابت نه دی. او خلکو کې څومره مشهوره ده ګوره چې نبی اسلام سنت شده پیدا شوی و. داسې نه ده. څومره روایت چې راځي او زه تفصیل نه بیانوم ځکه خبره ډېره بیا اوږدېږي. او که څوک حواله غواړي انشاءالله او هغه ته به حواله میلاو شي، او میزان الاعتدال کې دا خبره نقل ده، او دارنګه تاریخ د دمشق کې نقل ده، او دارنګه او علاوه د دینه نور زیات مراجع دي، او دا روایت ټول نقل کړي او دا ټول کمزوري دي. هر یو المعجم الصغیر د طبرانی کې راخستی دي وغیرہ. علا کل حال او دا خبره مشهور ده وی چې نبی اسلام جبریل سنت کړي وي، جبریل را پاتېدلی او نبی اسلام یې سنت کړي وي. دیو جن دا او پیدا سنت شده نه و بلکې جبریل سنت کړي. دا هم کمزوري خبره ده. او دارنګه نهمه کمزوري خبره هغه دا ده چې کومه ثابته ده چې نبی اسلام په کومه شپه پیدا شو وی جناتو اوازونه شروع کړو، هواتف الجناتو هر خانه به اوازونه کېده. دا کوم ځینې کې ثابتې خبرې دي. دا بې سنده او بې دلیله خبرې دي. دا یوه هم ثابته نه ده. او دارنګه لسمه خبره هغه دا وی کوم بوتانو چې مشرکینو عبادت کولو وی نبی اسلام چې پیدا شو په هغه شپه باندې دا بوتان یا په ورځ باندې دا بوتان ټول الټه شوي و داسې. دا هم ثابته خبره نه ده. او یولسمه
خبره چې مشهوره ده هغه دا چې مجوسو کوم اور عبادت کولو وی زر د یا 3000 کاله مشهوره ده چې دا بل و هغوی عبادت کولو وی نبی اسلام چې کله پیدا شو دا اور استخپله مړ شوی او خلکو حیران شو چې دنیا کې څه نوې بدلون او تغییرات راغلی دي دا ثابت شده خبرې نه دي او کمزوري خبرې دي او دارنګه دا خبره هم مشهوره د خلکو مینس کې 14مه که 12مه 12مه خبره چې مشهوره ده د نبی اسلام په باره کې ولادت په باره کې چې عیسی په زهران کې یو راهب او هغه د نبی اسلام د ولادت خبر ورکړی چې دا به پیدا کیږي دا کمزوري روایتونه دي دا ټول یو هم ثابت نه دی دیو جنا یو خبره هغه شهرت یافته ده خو حسن درجه کې ثابته ده هغه دا چې نبی اسلام کله پیدا شو نو د هغې مور خوب ولیدو چې د دې نه داسې رڼا راووته چې د شام علاقې چې څومره بلډنګونه دي هغه ټول رڼا کړو هغه څنګه شو روخانه شو دا خبره د حسن درجه کې دا ثابت روایت دی علماو او محققینو علماو ورته د حسن مرتبه ورکړي چې دا ثابت شده ده دین علاوه نور مسلې چې دا ثابت نه دي نو دا اولنۍ خبره او دویمه خبره چې نن درس کې به کوو انشاءالله د نبی اسلام ولادت نبی اسلام ولادت کې کم کال کې چې پیدا شوی هغې کې اختلاف دی او خو ډېره مشهوره دا ده چې هغه کال کې پیدا شوی کم کال کې چې کم کال ته چې عام الفیل وی عام الفیل دا هغه کالو چې ابرهه د یمن نه راغلی او فیلان یې راوړي وو هاتیان یې راوستي وو دې لپاره چې کعبه ورانه کړي قرآن هغه واقعه او تاریخ ذکر کړی دی ګوره قرآن د تاریخ کتاب هم دی قرآن چې څنګه د عقیدې او د ایمان او د اخلاق او د معاملاتو کتاب دی د قرآن نه صحیح تاریخ کتاب د ځمکې په سر یو کتاب تاریخ نشته صادق او رښتینی تاریخ دی ما ویلو دا خبره مخکې چې د تاریخ په باب کې خلکو دروغ ډېر زیات ویلي دي او خصوصا شیعګان د تاریخ په باب کې ورننوتي دي او د ځان نه ډېرې دروغې خبرې منګړې ته پکې راننایستي او هغه مشهور شوي دي او خلک وایي چې تاریخ دا لیکلي او تاریخ مثال د ډیران کې ښه شیان هم پراته او ګډوډ هم پراته نو ته به څه کې صفایي به کې نو دې وجې نه قرآن دا تاریخ بیان کړی د واقعې د فیل بسم الله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول قرآن دا عقیده پیش کړي چې فیل او هاتیان والا راغلو او د کعبې د ورانولو په نیت الله آسمان نه مرغیګانې ابابیل راولېږلې او په مخوکو کې یا په خپو کې ثابته نه ده چې هر څه کې و دا کاڼي راوړي او هغه به یې په دوی باندې راخوشي کول او دا رنګه اصحاب الفیل ټول مردار کړو او چا چې فیلان راوستي و هاتیان او هغه ټول چې کوم دی یا ټول یا ځینې پکې بچ را بچ وروسته به خبره راشي او فجعلهم كعصف مأکول الله داسې وګرځول مات رامات لکه یو فصل یا بوس خوړل شوي را خوړل شوي او الله هلاک کړو او دا چا دا کار کړو ابرهه او دیو جنا ځینې روایتونه دا ثابت دي
چې د فیلانو والاونه 2 کسان پاتې وو چې چا فیلان را روان کړي وو او عایشی بیبي هم دا لیدلي وې چې مکه کې اوسېده 2 کسان او ډېر بوډاګان شوي او ډېر زاړه شوي په سترګو باندې مړانده شوي او دا خبره څوک ثابت بیانوي خباث بن اشیم دا خبره کوي خباث ابن اشیم دا صحابي دی او دا خبره بیانه کړې ده او چې دغه 2 کسان د فیل والاونه چې فیلان یې را روان کړي هغوی روغ پاتې او بوډاګان شي وروسته په سترګو باندې ړانده او په مکه کې اوسېده او خلکو نه یې سوالونه کول او د قباس ابن اشیم مور دا وایي چې هغه کوم فیلان چې راغلي وو د هغې فیلانو غوشیان هغه هم یو وخته پورې پراته چې رنګ یې بدل شوی وی د هغه فیلانو هاتیانو او دیو جنا دا سند ثابت دی امام حاکم ذکر کړی دی او هغه ورته صحیح ویلی دی او دارنګه او امام ذهبي هم ورسره موافقت کړی په دې باب کې علا کل حال د فیل واقعه چې و دې کې څه درس چې الله په دې کال باندې نبی اسلام پیدا کولو امام ابن القیم رحمه الله دا خبر ذکر کئی وی دا پدی کی یو لوی حکمت داو چې د بیت الله تعظیم الله روغ رامت ثابت پری خودلو او د هغه عظمت او شان الله د قیامت ورځ پورې پری خودلو دی لپاره چې یو نبی را روان دی او د دې نبی قبله به کومه وي دا الکعبة المشرفه وي نو پدی کال کی عام الفیل ورتوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیدا کرو اگر که نور اقوال دیر دی چې نه عام الفیل نه 14 کاله یا 23 کاله رسته یا 10 کاله رسته نبی اسلام پیداو خدا خبره کمزوری ده موجوده محققین علما چې دي او مستشرقین هم هغوی هم دا وایي چې نبی اسلام د فیل په کال باندې پیدا شوی او هغه کال چې کوم دی د میلادي کال سره 570 یا 571 سره برابرۍ خوري میلادي چې کوم کال دی 570 یا 501 میلادي کې نبی اسلام پیدا شوی نو که تا ته څوک ووایي ای مؤمنه مسلمانه چې ستاسو نبی په کوم کال باندې پیدا شوی نو ته به ورته چې 570 میلادي کې یا 501 میلادي کې او ځکه چې اوس 2000 څو دی 25 دی که نه 2025 دی نو نبی صلوات وسلام په 500 یا 1 کې پیدا شوی نو 2025 نه دا 500 یا 1 ماینس که منفي که نو تا ته پته ولګي چې نبی اسلام پیدایش باندې څومره وخت تیر شوی دی او د الله نبی دی کال کې الله پیدا کړو او دارنګه په کومه میاشت کې ربیع الاول کې او په کومه ورځ باندې دوشنبې په ورځ باندې اگر که دې کې اختلافات ډیر دي خو شهرت یافته دا ده چې د الله نبی د سند په لحاظ سره هم دا ده ثابته چې د الله نبی او ربیع الاول میاشت کې او 12 تاریخ د ربیع الاول باندې الله نبی پیدا شوی دی دا خلق بار ربیع الاول مناوی کنه بار ربیع الاول مناوی خلق او په دې کې خلق مولودونه کوي مولودونه وي په دې ورځ باندې نبی اسلام پیدا شوی دی او د هغه په ولادت مناسبت باندې او پروګرامونه کوي او خواړه ماړه تقسیمي او دارنګه سټي وغیره وریجې پکې پخې را پخېږي او خلک راټولوي او بیانونه او تقریرونه کوي او شپې او ورځ په دې کې سبا کوي دغه عمل څنګه د اسلام کې د اسلام د لحاظه جواب دا دی چې دا اسلام کې نشته او دې ته وایي بدعت
او که شرطه دا مناوول وی میلاد عید و میلاد النبی چې ورته وی نو صحابه و مینه د زمونږ نه د چا سره ډېره وه د نبي اسلام سره د هغوی مینه ډېره وه که زمونږه د صحابو ډېره زیاته مینه وه د الله نبي مجلس کې به ناستو لا بر سمدستي به راغلو نبي علیه السلام ته وی د الله نبي کور کې زمونږ وخت نه تېرېږي بې د ستا د ناستې نه او صحابي نبي علیه السلام خدمت وکړو د شپې او ربيعه بن کعب الاسلمي نبي علیه السلام ورته ویلې وغواړه څه غواړې هغه ویلې اريد مرافقتك في الجنه الله نبی زما مطالبه دا ده چې جنت الله نه غواړم خو جنت کې ستا ملګرتیا غواړم چې جنت کې مې الله در سره یو ځای کړي ورته وی او غیر ذلک سوا د دې نه بل څه نه غواړې وی هو ذاک یا رسول الله اندغه غواړم بل شی نه غواړم نبی اسلام ورته وی فاعني على كثرة السجود نو به الله ته ډېرې سجدې لګوه نو د صحابه اولنې او آخرنې هدف څه د نبی اسلام ملګرتیا په کوم ځای کې په جنت کې فراق هغوی ډېر دې وجې نه عمر رضی الله عنه بېهوشه شوی و غوندې و په خبرو کې ذهن بالکل کار پرېښی و چې څوک دا ووایي چې نبي علیه السلام وفات دی زه به هغه په توره باندې وهمه دا د څه وجې نه د ډېرې مینې او محبت د وجې نه او هغه فرمایي چې کله ابوبکر رضی دا آیت وویلې وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وی ما وویل که دا آیت چې اوس نازل شوی ځکه د دې آیت مفهوم دا چې محمد صلی الله علیه وسلم دنیا ته راغلی او دنیا نه به څنګه کېږي ځي به وفات کېږي به کله نو دا ټوله مینه د صحابه وه مینه د صحابه و د چا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغوی چې دومره مینه وه نو عید میلاد نبي ولې نه مناوولو هغوی او بیت المال کې دومره ډېرې پیسې راجمع شوې دومره ډېر مال راغلو خصوصا د عمر رضی الله په دور کې چې انتهای نه وه صحابو ته ډبل مالونه ورکول ځینو واپس کړو موږ کور کې مالونه ډېر دي راشن ډېر دی موږ ته په کار نه دی واپس یې کوئ نو مالداري هم دومره ډېره وه غریبي هم نه وه خو لیکن هغوی عید میلاد النبي مناوولو کله پیدا شو دا په 370 هجري کې یا کم و زیات هجري کې 303 پیړۍ کې یا 4 کې بلکې او په مصر کې شیعګانو دا پروګرام شروع کړو نو ایسته خلکو ورپسې شیعه وکړو پروګرام دایر کړو په نن وخته پورې کېږي دا پیسې هلکه په دې کې لګې جومات کې ولې نه ورکې مدرسه کې ولې نه ورکې لاره کې یو روډ ولې نه جوړې یو کوی ولې نه وباسې یو د مسکین کور چې کوم دی د هغې روزګار ولې پرې نه روانې دې کې ثواب ډېر دی په ځای دی چې دا کا او که ته وایې چې خلک وایي چې فلاني ویلې چې کوئ فلانې کوئ نو خامخا چې خلکو د سړي او تودي او پروګرام کې میلاویږي نو هغه وایي چې مې کوه سړي او تودي ورته میلاویږي که نه هر څه خواږه میلاویږي نو هغه وایي چې دا بې د تا باندې تهمت لګوي وایي دوی د نبي اسلام سره مینه نشته مونږ وایو زمونږ دومره خپل نبي سره مینه ده چې د نبي په مینې او محبت کې او د هغه نه په دفاع کې زمونږ دا بدن د لاندې خپو نوکان رانیولي د سر کوپړۍ پورې د هغه په خدمت او د هغه په دفاع کې ختم شي مونږ ویو بیا هم مونږ د نبي اسلام په باره کې هېڅ نه دي کړي زمونږ الحمدلله دومره مینه ده او حقیقي مینه څه ده د هغه سره هغه دا ده چې د هغه سنت د هغه طریقه او هغه اختیار کې هغه ځان کې راولي چې هغه څنګه شکل جوړ کړی او څنګه لباس یې او څنګه مونځ کولو څنګه روژه یې نیوله کور کې دننه او بهر څنګه ژوند تېرولو دا حقیقي مینه ده د چا سره د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره او دریمه خبره چې نن درس کې کوو انشاءالله هغه دا ده چې د نبي صلوات والسلام مرضعات څوک و نبي اسلام ته چې پی ورکړې وې او ځکه خپل مور بیبي نه علاوه نورو زنانه هم پی ورکړې وې او یوې زنانه چې پی ورکړې وه هغې نوم ثویبه وه ثویبه مولات ابي لهب ثویبه
په سا سره دی نبی اسلام ته پی ورکړې وې. او دی وجې نه د نبی اسلام د رضایي ورور څوک و؟ حمزه بن عبدالمطلب رضی الله عنه که نه، چې نبی اسلام تره هم او رضایي ورور یې هم و. نو صویبې دواړو ته پی ورکړې وې. حمزه رضی الله عنه ته یې ورکړې وې او دارنګه نبی اسلام ته یې ورکړې وې. نو یوه پی ورکوونکې څوک وه؟ صویبه وه. او دویمه زنانه چې پی ورکوي هغه حلیمة السعدیه وه. نبی صلی وسلام ته دې دوو زنانو پی ورکړې وې. او دا ثابته او مشهوره او صحیح سند سره ثابته خبره ده. او څلورمه خبره چې نن درس کې کوو هغه دا ده چې د نبی صلی وسلام معجزت شق الصدر چې ورته وایي. نبی صلی وسلام سینه مبارکه چې څیرې شوې وه دا کار 2 ځل شوی و د نبی اسلام زندګۍ کې. یو ځل د نبی صلی وسلام په زندګۍ کې کله چې بني سعد کې نبی صلی وسلام الته او حلیمی سعدی بوتلی او نبی اسلام او پی ورکولی د الله نبی ته. نو نبی صلی وسلام په هغه علاقه کې و چې الته دا معجزه د شق الصدر واقع شوه. د الله د نبی عمر 4 کاله او ماشومانو سره یې لوبې کولې. او په دې وخت کې جبریل راغلو، نبی صلی وسلام یې راونیولو او دا سینه یې ورته څیرې کړه او زړه یې راوویستو. او یو ټوټه وه په دې زړه کې چې هغه د هر انسان موجوده ده، هر انسان کې دا شته. او د هغې په وجه شیطان انسان باندې حمله آور شي او وسوسې ډېرې کوي. هغه ټوټه یې د نبي صلی وسلام د بدن نه څنګه کړه؟ کټ کړه او غوڅه یې کړه، ایسته یې کړه. او بیرته یې نبي صلی او ځان سره یې د سرو زرو نه یو لوښی راوړی و، یو خانه کې راوړی و جبریل امین. او د نبی اسلام زړه یې راوویستو او هغې کې واچولو او د زمزم په اوبو باندې وینځلو او بیرته چې کوم دی هغه یې خپل ځي ته وروستو او هغه یې وګنډلو داسې. او انس رضی الله عنه فرمایي وی ما ته د نبی صلی وسلام زړه چې د سینې نه رایستل شوی و هغه تارونو نښې ما ته به ښکاره کېدې کله چې ما نبی صلی وسلام ته کتل سینې مبارکې ته. هغه د اپریشن ګنډل څنګه دي؟ دې ته وایي آسماني اپریشن. ګوره ښه نو یو ځل دا شوی و جبریل امین کړی و. او د دنیا د زړه سرجنان څنګه یي؟ او سرجن نه یي چې د زړه اپریشن کوي. جبریل امین دا اپریشن کړی و او روغ رمټ یې رایستی و، روغ رمټ یې ځیله رسولی و. او هماغه ساعت کې نبي صلی وسلام روغ رمټ شو. خو ماشومان راغله حلیمې ته یې وویلې چې ستا په بچي خو داسې چل وشو. ایسته چې خلک پسې راغلو ګورو نبي اسلام واپسۍ کې و او منتقع اللون رنګ مبارک لږ زیر شوی او بدل شوی و. نو روغ رمټ و هماغسې هر څه ځي ته ورغلي و. او دا سرجنان درته وي هلکه چې یو میاشت پورې به ځینه خوځېږي نه، یو لوټه به م نه اوچتې، ټوپ به م نه کې. او دا داسې اپریشن و چې سمدستي هر څه الله روغ جوړ کړو. د الله قدرت چې کوم دی هغه عقل انساني نه اوچت دی. د الله قدرت ځکه الله قادر و قدیر او مقتدر ذات دی. او دویم ځل کله دا واقعه شوې وه د نبي صلی وسلام سینه مبارکه څیرې شوې وه. دویم ځل د اسراء او معراج په شپه باندې کله چې نبي صلی وسلام اسراء او معراج ته جبریل امین بوتلو، هغې نه مخکې همدغسې د زمزم په اوبو باندې د نبي اسلام زړه مبارک وینځلو او زړه یې ورته راوویستو او بیرته خپل ځي ته وروستو او اسراء او معراج واقعه وشوه. دې کې د الله څه حکمت و ځکه یو بل عالم یو بل دنیا ته روان و. نو په کار دا و چې د الله د نبي زړه کیفیت څنګه شي، هغه بدل شي.
او ځکه اسراء او معراج واقعه کې الله نبی په یو شپه کې چرته آسمانونو هم آسمان ته ولاړو یا شپږم ته او دارنګه او سدرة المنتهى پورې ورسېدو یو شپه کې بیرته راغلو او د براق سورلۍ په واسطې سره. نو دا دویمه واقعه په دې وخت کې شوې وه د الله نبی شق الصدر چې ورته وی. او دریمه واقعه ځینو خلکو راخسته چې دام شوې ده ځینو کتابونو، خو لیکن دا کمزوري خبره ده او ضعیفه خبره ده. صحیح سند سره بخاری مسلم روایت سره هغه ثابت دي چې کوم مخکې بیان شو. الله زمونږ ناسته قبوله کړي، الله زمونږ زړونو کې مینه او محبت د الله رسول سره واچي په زړه کې او په عمل کې او په پټه او ښکاره باندې. او کوم ملګرو چې حاضري کړې ده دې ځای کې او زمونږ سره الله د دې مجلس نه چې واپس کیږو زمونږ واړه او غټ ګناهونه ټول معاف که الله، او مونږ سره او د ټولو ملګرو دینی او دنیوي مشکلات آسانه کی او د ټولو مؤمنانو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. درس به انشاءالله نیمه ګنټې دی نه به زیاتېږي نه، او کله هم چې زیاتېدو به مونږ ته اشاره کوئ.